الله 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 من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. دا يهودو باندې د الله رب العزت د انعاماتو تذکره شروع چې يهودو باندې الله رب العزت ډېر زیات احسانات کړي د هغې خبره شروع په هغې کې یو احسان انعام د دې عزت کړو هغه څه چې موسی علیه السلام کله ووی وإذ استسقى فهغه وخت چې اوغتې اوبه موسی علیه السلام د قومه د خپل قوم دپاره د بني اسرائیل دپاره اوبه وغوښتې دي چې په کوم میدان کې نو په هغې کې چې دی نو اوبه نه وي نو دې ته چونکې ضرورت شه د اوبو موسی علیه السلام ته عرض وکړو. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ نو الله وی فقلنا موږ ورته وویل اضرب ووهه بعصواک په دې کونټۍ سره خپلې امسا سره الحجره کاڼي لره فانفجرت نو بس روانې شوې منه د هغې نه 12 عینه 12 عینه 12 چینې قد علم یقینا فیجنده کل اناس هر یو ټولګي هر ټولګي هر بنده مشربهم زید اسکلو خپل ګودره پیجنده جی اوچا کنده خو نه صرف کنه بلا لارې وي کلو نو موږ ورته ووی خورئ واشربو څکئ من رزق الله رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا او مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. الله رب العزت ورته ووی چې دی د الله نه سوال وکړو موسی علیه السلام الله ورته ووی لاس کې ورسره کونټۍ مبارکه وي د په دې خپلې امسا په دې کونټۍ دا کاڼي ووه چې کله یې کاڼي ووه د هغې نه 12 چینې روانې شوې 12 ځکه چې دا 12 قبیلې وي او د هر چا مطابق چې څومره قبیله غټه وه دومره اوبه زیاتې وي د کاڼي نه روانې شوې. الله ورته وی خورئ څکئ خوراک کوئ څکاک کوئ خو په ځمکه کې فساد به نه جوړوئ روانې به په ځمکه کې نه کوئ. بس دا ورته الله وی دا یو انعام و احسان. وإذ استسقى په هغه وخت کې چې اوبه طلب کړې موسی علیه السلام د قومه د خپل قوم دپاره د الله نه سوال وکړو د دې وجې تا ته هم دا تعلیم دی چې کله ستاسو حاجت وي نو الله رب العزت ته سوال کوه د بل چا نه به سوال نه کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی حتی که د مسلمان چې ستا د بوټ تسمه مشلیږي د الله نه سوال کوه د بل چا نه به نه کې.
و اذ استسقا په هغه وخت کې چې وغوښتلي اوبه موسی علیه السلام د قومه د خپل قوم دپاره فقلنا نو موږ ورته اضرب ووهه بعصاکه په دې خپلې امسا سره الحجره کاڼي لره فانفجرت نو بس روانې شو منو د دغې کاڼي نه 12 عینا 12 چینې ها قد علم یقینا پیجندو کل اناس هر ډلې هر پاټې هر ګروپ مشربهم زید اسکلو کلو موږ ورته ویو خورئ واشربو اوسکې من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعصوا او تاسو مگر زی فی الارض پس مگا کی مفسدین فساد کوونکی خبره دا چې یو خدای نام بل دیرال دا ډېر کم عقل قوم موسی علیه السلام لران موسی علیه السلام ته وی چې د اسمان نه همن او سلوا راځي څنګه په دې چرته گزاره کیږي ویمان او سلوا خو راځي په دې گزاره نه کیږي داسې د خر زامن ولګه د اسمان نه دله تیار راځي د جنت رزق دی مړزان به دله راځي خټیر د حلوا یو شکلو شربت یو شکلو مختلف تاسو له دومره ښکلې خوراک راځي او تاسو په هغې کې ناشکري کوئ دې د عمران خان د زمانې نه وایي که دې ته پته لګېدله چې ټماټر یې په 300 اغوښتي وو که نه نو دې راله او موسی علیه السلام ته وایي یا موسی داسې کم عقل کوم خپل پیغمبر ته یا موسی ای موسی موږ مشر ته چې دی عام مشر ته دغه هغه ورته یا موسی نو یا موسی علیه السلام لن نصبر موږ هرګز صبر نه کوو دې ورته علی طعام واحد په یو قسمه طعام باندې فدع لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج لنا چې راوباسي زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې راټوکوي یې ځمکه دې ورته وایي چې دا کم ځمکه چې دې څه شی راوباسي نو هغه زموږ دپاره د رب نه سوال وکړه نو ځمکه څه راوباسي من بقلها د ترکارونه وقصائها او د بادرنګو د دینه وفومها او د اوږې د دینه وعدسها او د مسرو د دینه وبصلها او د پیازو د دینه داسې کم عقل قوم د خر زامنو چې دې چېرته ګوپي تړه شوي وو چېرته چې دی نو بادرنګ وتړه شوي خدای پاک ورله جنتي رزق ورکو په هغې باندې صبر نو او بادرنګ مادرنګ یې خوړه نو موسی علیه السلام ورته څه وي هغه ورته قاله موسی علیه السلام ورته اتستبدلونه آیا تاسو غواړئ آیا تاسو اغستل غواړئ الذي هغه څه هو ادنا چې هغه ناغوره دی یعنی ادنا دی هیڅ هم نه دی ګټیا خراب دی بالذي په مقابله د هغې کې هو خیرون چې هغه اعلی دی غوره دی دا د ځمکې خوراک دی هغه د اسمان خوراک دی دا چې دی د ځمکې نه به راوځي او هغه چې دی د اسمان نه دله پاک راځي خو ښکلي جنتي رزق دی نو هغه خیر بهترین اعلی رزق پرېږدی او دا لاندې چې دی نو بېکاره شیزونه غواړئ نو موسی علیه السلام ورته بس صحیح ده ستاسو خوښه ده اهبطو کوز شئ مصرن یو کلي ته یو خار ته بس یو هار ته ورشه چې کم ستاسو خوښ وي نو فإن لکم بس یقینا ستاسو دپاره ما هغه څه دي فإن لکم بس یقینا ستاسو دپاره په دغه خار کې به وي ما هغه څه سألتم چې تاسو یې سوال کوئ چې تاسو د څه سوال کوئ به خدای پاک به هغې کې درکوي ځان له به څه کوئ وضربت او ټاپه ووهلې شو علیهم په دوی باندې الذلة د ذلت والمسکنة او د محتاجې غریبې نو یهودیان دې کې کته وی چې نن سبا یهودي مالدار دي نن سبا مالدار نه دي ټول دولت چې دی سرمایه‌دارانه نظام دی دا په یو څو کسانو په لاسونو کې توراتو کېږي بل د دې حکومت باندې راځي دا اوس چې د دې کوم حکومت دی نو دا د دې وجې دی چې دې سره عیسایان ولاړ دي یهودیانو د امریکې والا وغیره لاس ورکړی د ګلډانګ سپی دی د عربو په ملکونو کې ساتلی دغلته که چېرته ایته اوس هم لاس واغشته نو د اسرائیلو به هېڅ نه ځکه الله رب العزت ویلي وباو او اختشل دی بغضب په غضب باندې من الله د الله د جانبه بغضب من الله د الله په غضب باندې اختشو
ذالک دا په دې وجه بانهم دا دی ولې په غضب د خدای غتر شو دا وجه دی ګوره ذالک دا په دې وجه بانهم یقینا دوی چې کانو ودي یکفرون چې کفر به کوي به آیات الله په آیاتون د الله تعالی د الله د آیاتون نه به انکار کوي د قران نه به انکار کوي د دینه مخکې چې کوم کتابونو دا غیر انکار کوي د عیسایت اېدا عیسی علیه السلام نه انکار کوي ويقتلون النبیین او قتلول به پیغمبران په یو ورځ باندې د 43 یا چې د 45 انبیاء کرام د دې شهیدان کړي او دغه شان چې د یحیی علیه السلام په شان شخصیت دی شهید کړي بیا عیسی علیه السلام شهید کو خو الله رب العزت اسمان ته اوچت کړه دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بلا زور لګول وغه شهید کو په غوخه کې زهر ورکو وغیرہ بلا کارونه خو الله رب العزت حفاظت کو کانو ودی یکفرون چې کفر به کو به آیات الله د الله په آیاتونو باندې داغه نه انکار کو ويقتلون النبیین شهیدان کول به پیغمبران به وجل بغیر الحق بنا حق باندې سوجه بنو س دلیل بو س ثبوت بنو او پیغمبر خاصم بنا حق قتل ذالک دا په دی وجه بما عسوا چې نافرمانی کړي و دي نافرمانی کړي و وکانو یعتدون او دیو د حد نه تیریدونکي د حد نه تیریدل کړو د حد نه زیات وروړېدل د دې وجې د دې په دې خراب شو وَإِذْ قُلْتُمْ بَهَا وَقِتِ تَاسُو وَيْلْ يَا مُوسَى اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز من صبر نکو علی طعام واحد په یو قسمه طعام باندې فدع لنا نو وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې راوباسي زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي یې ځمکه الله رب العزت دا پیغمبر ورته ځکه وایي چې یو کلي ته لاړ شي یو ښاري ته لاړ شي چې دیو په صحرا کې اوسېدو صحرا کې خو دا نور څه نه کېږي مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي یې ځمکه من بقلها د ترکارو د دې ځمکې نه و قصایها او د بادرنګو د دې ځمکې نه و فومها او د اوږې د دې ځمکو نه و عدسها او د مسرو د دې ځمکې نه و بسولها او د پیازو د دې ځمکې نه قال او فرمایل موسی علیه السلام اتستبدلون آیا غستل غواړئ تاسو الذي هو ادنا چې هغه ادنا دی بالذي په مقابله د هغه کې هو خیر چې هغه بهتر دی بهترین دی اهبطو کوشه مصرا یو کلی ته فإن بس یقینا لکم تاسو د پاره په هغه کې ما هغه سدي سألتم چې تاسو سوال کوي وضربت ولازم شو علیهم په دی باندې ذلت والمسکنه او محتاجی وبا وخت سلدی بغضب من الله د الله په غضب باندې تابع ولګي د مهر به ولګي د الله د غضب ذالک دا په دی وجه بانهم یقینا دوی چې کانو یکفرون چې انکار به کو بیا آیات الله د آیاتونو د الله تعالی ويقتلون النبیین وقتل کول به پیغمبرانو بغیر الحق بنا حق ذالک دا په دی وجه بما عسوا چې د حد نه چې نافرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دی د حد نتیری دل کړي